جنډې دپاره لګیا دی څوک د بلې جنډې دپاره نو موږ دا ورته وایو چې نن دلته په ټول ملک دا احتجاجونه وسول او زموږ د یورپ تنظیم هم لګیا دی په 3-4 ورځې کې به هلته د یورپ په مختلفو ملکو کې دا د احتجاجو لړۍ پیل کېږي خو که بیا هم که دا مطالبات نه منې زموږ دا ملګري نه یې لکوې نو دا یاد وساته له موږ سره یو اپشن دا هم را سره دی چې موږ به پر اسلام آباد باندې درځو او داسې به نه درځو لکه اوس چې یو څو ټیم مخکې خلک اسلام آباد ته تللي ول په بخښنه سره دا ټول یا د چاینا دپاره تللي ول یا د امریکې دپاره خو موږ چې درځو نه به د چاینا ایجنډه وي نه به د امریکې ایجنډه وي دا به د پښتونخوا وطن ایجنډه وي د کام دپاره درځو د خاورې دپاره درځو هلته به دې بېزاره کوو او دا بله واوره دا وار به یوازې پښتانه اسلام آباد ته نه درځي هزارګان به هم راسره وي سندیان به راسره وي بلوچان به راسره وي ټول مظلومه درځو اسلام آباد ته درته کښېنو بیا به هلته فیصله کېږي یا به د دې قام حقوق منې د ده پښتانه حقوق به منې زموږ خاوره به یې لکه پر دا خاوره به امن راځي دلته به دهشتګردي ډالري جنګونه ختمیږي یا بیا دا واوره لکه نن چې ستا تېر جرنل په فرانس کې نه دی خلاص ته هم بیا ولاکه خلاص ولې یو سړی ولاکه بیا خلاص ولو دا به بیا هر سړی چې هر چیرې ځي ذلیله کېږي به بېعزته کېږي به شکست به تاسو خورئ بری به د دې کام وي تاسو تاریخ در واخلئ رنجیت سنګ هم د دې ځایه شرمنده وتلی دی هلاکو خان شرمنده وتلی دی دلته عرب تښتېدلي دي فرنګي شکست خوړلی دی نو دا پنجابي استعمار دې واوري چې تاسو به هم شکست خورئ مازې د قوم د اتحاد وخت پاته دی قوم سره یو کېږي د قوم سر خلاص دی هغه ورځ لرې نه ده چې دا قوم به ټول پر یوه ایجنډه سره یو ځای کېږي او بیا به ته لاره نه کې پیدا چې اوس به پر کومه لاره باندې وځم